اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. باب تحريم مطال الغني بحق طلبه صاحبه. حقدار خپل حق غواړي او په چا باندې چې حق دی هغه سره هغه حق شته هم، نو بیا د هغه د طرف نه ټال مټول کول، هسې خبره زنګول، وخت ورکول، نیټه ورکول، دا حرام دي. یو سړي په بل باندې حق ورپوري که نه، قرض دی او بیا د قرضدار سره هغه رقم هغه پیسې پوره شوي پیدا شوي او مخکې ته خپل حق غواړي چې ماله خو خپل قرض راکړه، ده سره شته هم او هسې ټال مټول کوي، رستو کوي یې اخوا دېخوا ورسره کوي، داسې کول حرام دي، حرام. اول خو د قرض په هکله دا مسله یاد وساتو. یو مسله د قرض ورکوونکي دپاره ده چې څوک قرض ورکوي، مالدار سړی دی بل له قرض ورکوي، یا دکاندار دی په قرض باندې څیزونه ورکوي خلکو له، یو مسله ده دپاره ده. او بله مسله چې دا څوک قرض غواړي، قرض اخلي، د ده دپاره ده. نو پهلنۍ خبره خو مسله د قرض اخیستونکي په باره کې، محتاج دی، ضرورتمند شوی وخت کې بیمار دی ورته او ورسره په موجوده پیسې نشته دی، نو بیمار خو رستو کېدی نه شي، خېټې سره خو بیا هم کېدی شي. د بیمار مسله خو داسې یا بل څه حادثه پې راشي، قرض ته محتاج شو، نو چې کله د ده نیت د ورکولو وي چې دا قرض به خلاصوم، ځینې کس داسې چې هغه له تر هغې پورې آرام نه ورځي چې تر څو پورې هغه قرض خلاص کړی نه. او هسې هم حدیث کې راغلی دي چې قرض د ورځې شرمندګي ده. قرضدار چې قرض خوا سره کوم ځای کې مخامخ شي نو سر ورته ټیټي، سترګې ټیټي وي، شرمندګي ده، او د شپې بې ارامي ده، بې خوبي ده چې ورته را یادېږي چې ما باندې خو دومره قرضه ده، دا به د کومه خلاصوم او کله به یې خلاصوم او څنګه به یې خلاصوم، نو خوب یې تښتوي. خو خیر چې قرض په دې نیت باندې کوي چې دا به زه خلاصوم، نو د دغې ورځې نه ده سره د الله مدد ملګری شو او تر هغه وخته به دله الله پاک مرګ نه راولي چې تر څو پورې د دا حق خلاص کړی. که د نیتونو نه خو الله تعالی خبر. او دویمه مسله د قرض ورکوونکي په باره کې ده، فضیلت دی چې کله یو کس یو ضرورتمند له قرض ورکو، چې هر څومره قرض وي، 10 روپۍ وي که 100 وي که 1000 وي که لاک وي، روزانه د دې مالدار سړي، د دې قرض ورکوونکي، د دې دکاندار په عملنامه کې د دغه عمره رقم، د دغه عمره پیسو د صدقه کولو ثواب په عملنامه کې لیکلی کېږي. چې 100 روپۍ چاله قرض ورکړي دي او یو ورځ پې تېره شوه، نو د ده په عملنامه کې د 100 روپو د صدقې ثواب ولیکلی شو. چې 2 ورځې تېرې شوې 200، چې میاشت تېره شوه د 13 ورځو د 100 روپو د ورځې د صدقې ثواب په عملنامه کې لیکلی کېږي. او که بیا ده وکته چې یاره دا ما نه چا قرض اخیستی دی، دا خو اوس داسې لاس یې تش دی چې دی خو ما ته دا قرض نشي پوره کولی، نو یا ورته بیخي معاف کو چې زه بس درته مې در بخلی دی، صدقه شوه، یا ورته پکې نیټه کې وسعت وکړو، د میاشت په نیټه یې ورکړي وو، نیټه یې ورته د میاشت نه 2 کا، او یا ورته پکې څه حصه معاف کا. په دې 3 واړو صورتونو کې به دا کس د محشر په میدان الله پاک ودرئ چې ته ډېر ښه ځوان راغلی خلکو ته معاف کول کې، معاف کولو والا خو زه یم چې زه تا ته د تېر ژوند ټول ګناهونه معاف کوم، زه بې حسابه جنت. تا زما یو بنده د قرض د بوج نه آزاد کړی و که نه، تا زه نن د ګناهونو د بوج نه آزادوم، زه جنت. نو حقدار چې کله د خپل حق مطالبه وکړي او د سره هغه حق ګوتو له راغلی دی او بیا نیټې په نیټې ورکوي، رستو کوي یې، نو داسې کول حرام دي. دا باب شروع شو د دې په حق له آیتونه و حدیث دي، انشاءالله بیا به وایي که خیر. یا رحمت الله.